او چې د زړه عمل له هغه د ثواب دی. د الله لپاره محبت څه مطلب؟ یو سړی دی چې هغه نیک دی، اگر که نور سره ستا مرګرتیا نشته دی، سکندو ضرورت یې ته نشي، خو د نیکوالۍ په وجه باندې هغه ته محبوب او درون ښکارېږي، دا لله عمل دی. بد دی، بدشتون دی چا سره دی، نو ذاتی نه بلکې د هغه په بدوالي باندې چې ده کې داسې نقصانونه دي، اخو نه خو ځل خبره په خپل ځای کوي، په دې وجه باندې سره بدشتون ساتي. ابغض لله دا شانته نو دا د زړه عمل. دویم عمل د جسم د وجود او د تانی څه شی ورکای، او په دې نیت نه ورکای، په دې اراده ورکای چې په دې برانه الله رضا کیږي. اگر که چاله چې څه شی ورکای هغه ذاتی خو نه، خو مستحق دی د الله د رضا لپاره ورکای. منع کوي چې اگر که هغه تخخ کاریږي، خو د الله لپاره ته منع کی، یا څه شی ورکول او یا خبرې اترې ناسته ولاړه مرګرتیا کول، هر څه چې شي مفعول سره ذکر کړي، اعطا کذا اعطا کذا د پاره د تعمیم. نو هر څه چې دی وکړو نو دې سړي ایمان مکمل کړو. ولی ایمان د زړه شو، کار اعمال باندې د ښکارا نه پته نه لګېدله، خو چې دا عمل شروع کو نو پته ولګي چې ایمانی کامل دی، په دې باندې ایمان عملا مکمل شو. دا روایت د ابو داود دی، ترمذی روایت کوي د معاذ بن انس نه سره تقدیم او تاخیر نه، او دا زیاتې به کوم دی فقد استکمل ایمانه. مخکې روایت کې فقد استکمل الایمان، الف لام د عهد او مراد نه د دې ایمانو. دویم روایت کې الف لام نشي راغلی، ضمیر راوړ فقد استکمل ایمانو، د دې ایمان خپل بالکل مکمل کو. مطلب سره چې په طبيعي اعمالو کې هم کنیت او اراده صحیح کی نو الله قبلی، الله ته منظور دی. چا سره مینه کول، محبت کول، دا اختیاری وي غیر اختیاری وي. غیر اختیاری ته نفسانی وي، اختیاری د نیکو په وجه باندې د ښه عمل په وجه باندې سره مینه کوي، دا اختیاری دی. نو په دې اختیاری او غیر اختیاری دواړو کې کله الله رضا نیتو کې الله په ثواب، انما الاعمال بالنیات، الله په اجر ورکړي او ثواب په ورکړي. وعن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله. دا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت ته دی وی رسول علیه الصلاۃ والسلام وی غره په عملونو کې الحب فی الله، محبت کول چا سره په ذات الله کې، صرف د ذات الله لپاره، د الله لپاره سره محبت او مینه کول. والبغض فی الله، ابغض فی الله دی، نه د ایمان نخې دی، علامې دي. اولی دی بدی شي سره دی چې زوی دی بد عمل دی، دغه شانته رور دی بد عمل دی. اولی دی خوښ دی سره دغه نه چې هغه د مقابل لري تربور دی، مسلمان دی، دیندار دی، اعمال پکې تقریا نور خبرې په خپل ځای کو، خدا پکې ته کمالونه دي. الحب فی الله، فذات الله کې د وجد دینه. ان امرأة دخلت النار فی هرة، پر د علت راځي کنه فی الله د وجد الله نه، والبغض فی الله، ابغض سره ساتل د وجد الله نه. رواه ابو داود. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. مسلمان هغه څوک دی رسول الله سلام وای چې بچ پاتې شي، روغ پاتې شي مسلمانان د جبې نه او د لاسو نه. ایماندار کامل من هغه څوک دی امنه الناس على دمائهم واموالهم، چې ادبارو کې په خلق امانتداري وګڼي، خلق ادباري وګڼي، خلق په وینو خپل باندې هم او په مالونو باندې هم. روایت د ترمذی دی. مطلب څه معانی لغویه دا ملحوظ دی په معانی شرعیو کې. مسلم اسلام د سلم نه په معنا دروغتیا باندې، مومن ایمان د امن نه په معنا سلامتیا باندې. دغه معانی شریعت کې ماخوذ دي. کمال د ایمان بالا راځي چې بل مومن تا ایماندار وګڼي، امانتدار وګڼي، په خپل مال عزت او وینه دواړو باندې چې وجنی به هم نه نقصان براته هم نه رسي. دغه شانته اسلام مسلمان معنا تابعدار نه، چې بل څوک دی بل څوک د روغ پاتې شي، په جیب هم څوک نه ټکای او په لاس خو باندې چاته نقصان ونه رسي. نو دغه دی اصل اسلام. معانی لغویه
مراد دی په معنی شرعیو کې. رسول علیه الصلاۃ والسلام دې طرف ته اشاره وکړه. رواه الترمذی والنسائی وزاد البیهقی فی شعاب الایمان. بیهقی شعاب الایمان کې پر روایت د فضاله او د مجاهد رحمهم الله نه دا روایت زیات کړی دی داسې من جاهد نفسه فی طاعت الله. مجاهد څوک دی نه د پر روایت د فضاله باندې دا روایت کې زیاتې دی. والمجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله. مجاهد هغه څوک دی چې دی او کړی ځان خپل په منلو د حکم د الله کې. جاهد نفسه جهاد کی د نفس پر سره مقابلو کې د نفس سره فی طاعت الله په طاعت د الله کې. نفس غواړي خلاف قول دی هغه سره جهاد شروع کی نه ته غواړي خو ځای نه کوم. سړځي کې پاسې دو باندې نفس نه تیاریږي دی تیار کی او بو باندې او د سکول ته سړځي کې نه تیاریږي نفس دی تیار کی نه دی د نفس سره جهاد کوي. نو په دې معنی باندې دی مجاهد دی. اوس ما وی کنه چې جهاد شروع د کور نه ده او ختمیږي وبار د کافرو د بيدین سره په مقابله باندې. والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. او مهاجر صلاح څوک دی چې هغه پریدي خطایانی او ګناهونه. الذنوب صغیر دی او کبایر. خطایا عام دي د عقیدی دی او کده عمل. دا ټول پی د عقیدی خطایانی هم او د عمل خطایانی او ګناهونه پریدي نه خلاف قول پریدي اب وړو کې په لو کې. نو اصل مهاجر دا څو دلته معانی لغویه چې د هجران پر خودل ته لګي دغه شانت جهاد کړهول ته لګي کړهو کوړه هغه معنی شرعیه معنی لغویه په معنی شرعیو کې مراد شریعت کې معتبر. وعن انس روایت ته انس رضی الله عنه قال ما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا قال کما چرته خطبه به مونږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام د قل سره ما راوړي نو په تقلیل کې نور زیادت راغی ابهام راغی. قل ما کم کوز چرتا خطبه ویلی نبی علیه الصلاۃ والسلام لیکن دا به سره وی هغه دادی الا قال لیکن دا به وی لا ایمان لمن لا امانت له. نشته ایمان د هغه چا چې نه امانت یې اعتباری نه امانت داری نه. ولا دین لمن لا عهد له. انشته دین دا هغه چا چې داغه وعده باندې ټینګیدل نه. دلته لا ایمان لمن لا امانت له لغوی معنی شرعی معنی معتبر کړی دا هغه کې ګرځولې دا ایمان وی اعتباری کول تا. نو کامل ایمان به لراځي چې امانت داری په احکام او اعمال د شریعت کې یو دویم امانت داری او خیال ساتل د خلکو په اعتماد کې چې امانت دار دی د سره ته شي نه ځای کی نو چې دا پیدا کی نو کامل ایماندار دی. اول امانت په حق د الله کې دویم امانت داری په حق د عبادت کې. دغه شانت دین بدلی ته وي او دغه ته وي او عیوز ته وي لا دین لمن لا عهد له. دا الله رب العالمین سره عهد کی نو چې بد عهد عادت ته خلک وی کړه د پښتنو متل لستو غو په پوسکو اده شی به تیزونه چي چې دا الله سره بيد مخلوق سره بیلوزي شروع کین دا الله سره بيد باری شروع کی او پاګه د پاسه باندې دغه ګناوم نه غنی عادت د سی جوړ شي چې بیا ته ګناوم نه کاریږي. نو دې معنا باندې ذکر کوي نشته د دین د هغه چا چې نه او درېدل دغه په لوز باندې لا عهد له. به اخر روایت کوي شعب الایمان کی. الفصل الثالث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار. هر څوک چې شهیدیو کی د زړه اخلاص وي لا اله الا الله وان محمد رسول الله ایمانیات را لپکی حرم الله عليه النار. حرم الله علیه نبن کی اللہ پا دبانی ان نارات للی ورتا. ایمانیات ذکر کرو وماویلو دا چی ایمانیات تذکریا در طولو یا در لگو کئی دا عنوانی دا مکمل ایمانیاتو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا در طول ایمانیاتو عنوان دے. نہ صرف دا ایمانیاتو نو بلکہ در طول اسلام اعمال سرطل دی دا مکمل طریقہ بانی کئی نو چې دا کړی دي نو جهنم له بالکل لدی الله په تل منه کړی دي.
کہ ایمانیات درستی او د ایمانیات را پس په اعمالو کې سستی ده قصور دی نیمګړتیا ده صحیح توبه نی وکړي په دغه حالت کې مرشي نو که الله وغواړي د ایمانیاتو په برکت باندې بخل نو به بخي که نو غواړي نو د قانون په لحاظ باندې د اعمالو جزا بول ورکول کی د اعمالو سزا بول ورکول کی نو دغه جزا سزا چې ول ورکول کی چې دا پوره شنو بیا جنت ته ځي نو دغه زه جنت ته معنا د اول نه یا زه نوځي په جنت ته په اخر کې پاتې په جهنم کې سوق شي هغه چې ایمانیت درس نه هغه همیشه لا پاتې دي او چې دا شانتنی هغه به نوځي حرم الله علیه النار رواه مسلم روایت کړی دا مسلم وعن عثمان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه رواه مسلم وی چې رسول علیه الصلاۃ والسلام وی من مات څوک چې مړ شو وهو يعلم حال لا چې دې په دې پوه دی انه لا اله الا الله دې پوه دی په دې باندې چې نشته اله سوا د الله نه څوک ولی یقین دې چې الله نه سوا بل څوک اله نشته دخل الجنه نه دې بدن نکی جنت ته همدا حدیث مطلب مخکې حدیث دی دا یقین دی چې سوا د الله نه بل اله نشته نو قانون به داغه منهم په عقیده او په عمل باندې جنت ته بزینو بل ځای خو نشته کنه ها دومره ده که غلطی تی نشي کې دې شي دی په جبان الله معاف کی غلطی تی نشي دی سزا ولور کوي نو بیا داوم کې دې شي چې سزا ولور کی پوره شنو اخر به جنت تلل شي جنت تل ابتداء مراد دی یا جنت تل انتهاء مراد دی وان جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان موجبتان قال رجل يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه جابر رضی الله تعالی عنہ وی کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دي سنتان دو خوینه دو عادتونه دو خبري موجبتان د ضروری کول کیږي بندلا نو سړی ته پوښتنه کو اے دا الله دی ګلیا مل موجبتانی څه شی دی واجب کول کی څه دی چې هغه دوه چیزونه چې واجبای نو څه شی دی هغه څه واجب هغه ضروری کوي هغه څه شی دی نو دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی من مات یشرک بالله شیئا څوک چې مړ شو چې شریکي د الله سره څه شی الله سره څه بلا غاډي رکړي دخل النار نه به جهنم لذي معنا شرک موجب دی بندلا د جهنم لبدي او دویم خبر نبی علیہ السلام وی څوک چې مړ شو په دې حال باندې لا یشرک بالله شیئا چې شریکي د الله سره د الله سره هیڅ بلاهم دخل الجنه دی به جنت لذي رواه مسلم مطلب زو جنت تطلل چې الله سره څوک نه شریکي په دې بنیاد باندې نور اعمالم درس کړی دي نو سره د مرګ نه جنت تطللی یعنی تی ابتداء یا دخل الجنه نهایتا انتها کې به جنت ته دي اخر مقام یې غره دخل الجنه نذیب جنت له دا روایت د مسلم دی رحمه الله دې حدیثونو تاسو نمبر کړی دي بیا بزرګ خبره کوم چې حدیثونو نمبر معلومي کړه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول قال فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة
فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بين ثديي فخررت لإستي فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء وركبني عمر وإذا هو على أثري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين يدي ضربة خررت لإستي فقال ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. رواه مسلم. ابو هريره رضی الله عنه ومنگا ناس چاپیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا او زمن سرا ابو بکر او عمر رضی الله عنهما پنور جماعت صحابو کی هم فی نفرن په جماعت کې د صحابو نورهم معنی یوازې دو نو ابو بکر و عمر یوازې نو زنو نور صحابو مونږ نسو حول رسول الله رسول علیه الصلاة والسلام سره د اصحابانو د کېناستو طریقې هم ښودله موز ځله مسله په صفونو به کېناسته د موز نه علاوه به د رسول علیه الصلاة والسلام نه چاپېره حلقه کېناسته دې ته به رسېدي داسې به رسېدي څوک چې به زیاتېده نو حلقه به خورېده زیاتېده نو حلقه به خورېده خو نو امدا کړې ده چې راشي څوک نو ځای ورکوئ نو ځای به ورکو خو طریقه د ناستې امدا وه چې نږدې به رسول علیه الصلاة والسلام ته په ښي طرف ابوبکر صدیق کېناست او په ګز طرف باندې به عمر فاروق کېناست رضی الله عنهما. په حدیث مبارک کې راځي دا چې دا دواړه زما وزیران دي مانه رای اخیستلو زوی زما دا دی که سره رای اخلم دا دواړه زما وزیران دي دا معنی هم ده دواړه زما وزیران دي معنی زما چې څه بوج راځي د څه خبرې د دې دواړو په ذمه باندې دی هغه دو کوي حقیقت ته ده دغه شان تجربه نو د نبی علی نو چې کله به دود نو نو زی به خالیو که څوک به کېناست نو بیا به ولدا ځای ورکاو د دغو نورو په ترتیب باندې کېناست را شان ته خبره به اورېدله نو دو اومو په مجلس کې
او موږ ته ناسو دا طریقه هم خدای او د رسول علیه الصلاۃ والسلام سره په مجلس کې د کیناستو آداب او طریقې هم خدای چې د کیناستو څه طریقې دا نه چې کوم دې زلو غسل څنګه زلو غسل جو کینا. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول علیه الصلاۃ والسلام مبارک مجلس د مبارک خبرو به فائدې خبر پکې ته نه کمین ترمنځ د دنیا څخه خبر راغله نو هغه صرف د طبیعت د آزادولو لپاره بوا چې فکر لوکټي او ترسته شي د دې لپاره بوا. نو مبارک مجلس کې دا مبارک خلق ناشته نو پاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم من بین ازهرنا زمنګ د میاننا ازهر د ظهر جمع ده لا توريږي زمنګ د شاګانو د میاننا دا لفظ اسد تکیا کلام په جوړ راوړل کیږي ځل معنا د دې مراد نه چې دې زمنګ د شاګانو نه پاتې نو دې زمنګ د روسو موږ ته نمخ کیږي نه ذکر کیږي د کلام د تحسین د پاره من بین نه په زبانی من بین ازهرنا زمنګ د میان نه پاتې او لار چرتا فابطا علینا نو داسې معمول د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې مجلس به پوره شونه او به نه پاتې لاور نو کوړه بلار کورونه داغو یو کوړه وجو نه وته د سات باندې جو بیا براوت بیا براغه دې سات کې وخت ډیر تیر شو ا کورونو ته دتلو نو دو پیډلو چې کوړتن دیتله فابطا علینا نو د سستی وکړه د مګيري وکړه په منګ باندې یعنی پراتلو باندې منګلا ابطا ایبط ابطاء بطو وی سستیتا ان منکم لمن یبطئن تفعیل کنا په قران مبارک کې ذکر شوی لمن یبطئن هغه څوک چې هغه بل سستی نو سستی وکړه د مونږ ته د مګيري وکړه په منګ باندې راتلو تا وخشینا ان یقطع دوننا منګو یریدو چې دې بچرتا پریکړې شي زمنګ نړوان دی علاوه زمنګ نه یره پدې پیدا شو چې سات ډېر تیر شو کوړتن دې ته دا سینې چې ته چا تکلیف رسول یقطع اقتطع يقتطع اقتطاعا قطع ندی یعنی زمنګ نه علاوه چې مونږ نو او دې چې تختولې یا دې چې تکلیف رسولې نو دای پرې کول او جدا کول زمنګ نه چې دې به جدا کړی شي علاوه زمنګ نه او فزینا په دې منګو جوار خطا شو ار سړی زړه کې دا شک پیدا شو ناسو کې چې دا څه چلو شو دومره کوړه اندې تلې او دومره سادي سار شو دا یره ولېوا یره زکو چې د مدینې نه چا پیر یهود د مسلمانانو د نبی علی السلام دشمنان ډېر ځله کوششونه کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شهید کولو چې نور څه نه شوی نو په خوراک کې ول ظاهر ورکړي نو دا یره خو د دشمنانو نشته بیا په مدینه کې دنه په کلی کې دنه د لستونی ماران منافقان وو د منافقانو چې څو سره دې په چل ول باندې راغم کوله نو موږ سره دا یاره پیدا شو چې تکلیف ورته نه رسوله موږ باندې نو دا په کار ده چې څوک قومي مشر دی دینی مشر دی او داغه په ذمہ باندې چې ذمہواری دی او کارونه دي چې هغه نه نو چې حالات سره معلومه چې څه چلو شو ولی نشته دی که په جایز کار باندې پاتې خو پاتې به پته ولګیدل او دا څنګه چې هغه ته تکلیف رسیدلی یا د مصیبت او پریشانی کې گرفتار څوک دې خبر نه په دې معنی باندې دی موږ ویریدو ففزعنا وفزعنا موږ پریشان شو هر سړی په خپل پر دې پریشان شو فقمنا نو موږ پاسیدو نو څوک په یو طرف لاړ څوک په بل طرف باندې فكنت اول من فزع نو زه اولانې هغه څوک چې ورخطا شو فخرجت نو وتمزو ابتغي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لټون میکاو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه شو حتی اتیت حایتن تر دې پورې چې زرالم یو باغ ته حایت بستان ته باغ ته وي خدا مدینی والو باغونه چې هغه ته دنګ دیوالونو دومره دنګ دیوالونه بوته هر باغ ته چا پیرا په دغه وجه هغه ته حایت ویل کیږي حایت معنی محوط بالحایت چې پیرته دیوال له نو دغه شانته باغ او دا وې ځکه کول چې کله با وړو شو کو جوړوبا ګولونو کړو دانې به شروع کړي نو دوه بیا لاړ دی باغ کې بیا وسید الله خپل باغ کې بیا وسید
نو هغه ته زه یو باغ ته ورسېدم لنصار د انصارو په انصارو کې لبني النجار د بنو النجارو انصار خو ډېرې الحمدلله ډېرې تپي دي د انصارو بنو النجار د نبی علیه الصلاة والسلام نکانه ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مور د دې خلکو خوردان نسای کېده د بنو النجار نو په دې وجه باندې هغه براتلو مدینه منورې ته رسول علیه الصلاة والسلام سره مدینی ته راغلی او بیا چې واپس نو په لارې وفات شوی امینه نو د دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام د بنو النجار یو باغ ته تلو فدورت به نو زه چاپېره وګرځېدلم د باغ نه هل اجد له بابا چې بیا مو د دې لپاره څه باغ ور چې په هغې دننه شم فلم اجد نو ور مې بیا نه موند چې ور یې بیا نه موند نو دا نور به ورته څنګه ننوته نبي علیه السلام څنګه ننوته یعنې ور خلاص مې بیا نه موند ور خو ته و خو خلاص مې بیا نه موند د ننوتو څه ځای اوس نشته دی فاذا ربیع یدخل فی جوف حائط پس ناڅاپه اذا مفاجاتیه ده که نه ناڅاپي په معنا پس ناڅاپه کتل مې ربیع یدخل فی جوف حائط یو واله وه چې هغه ننوتله په منځ کې د دې باغ د دې باغ ته دننه ننوتې ده واله د کوم ځای نه من بئر خارجه د کوی نه چې اوبار تله والربیع الجدول ربیع ولی ته وایي نیوار ته وایي دا تفسیر د راوي دی ربیع خو پسرلی ته هم وایي ربیع باغ ته هم وایي نو ځکه د تفسیر کو چې د ربیع نه مراد دلته کې هغه نیوار مراد دی د اوبو واله مراد ده قال نو دی وایي ابو هریره فاحتفظتو نو زه راټول شوم فدخلت على رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ننوتم زه باغ ته په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نیوار کې سوره و دنې ته د ټول پاره دې سوري کې ځان مې راټول کو او په دې کې ننوتم په خپله دې داسې راټول شوم لکه ګیدړ شکونه چې ځان راټولوي جو په لنډ سوري باندې ورننوځي داسې چې زه ننوتم فدخلت على فقال ابو هريره نو چې دې دننه شو نو رسول علیه الصلاة والسلام وی ابو هريره انت ابو هريره تا ابو هريره لکه دا ته تعجب په دې ښکاره شو چې ور خو باندې دننه نه بابر کړی دی ته دې څنګه راننوت چې څنګه راغی ابو هريره ته فقلت نعم ما وی او اې د الله لیږلیا قال ما شانک وی څه دې حال دی دا څه چلو شو څنګه راغلی ته قلت نو ما وی كنت بين ازهرنا ویت زمنګ په میانځ کې فاقمت نو تپاسی دی فابطأت علینا او بیا تی ایثار شو د مدی وکړه ایثار دی وکړه په موږ باندې پراتلو کې فخشینا ان تقطع دوننا نو موږ سره یې راوښول د دې چې تبا پرې کړې شي زمنګ نه علاوه جدا بکړې شي ته زمنګ نه علاوه دا سینه چې څوک دیونسی چرته دی بوزي یا دی پټ کې ابل څه تکلیف ضرور شي ففزینا نو موږ ورختا شو فكنت اول من فزع نمز ولنه سړی چې ورختا شو فاتيت هذا الحائط نو بیا عالم زدي باغ ته او خیال می داو چې دی باغ ته رسول الله سلام کتري او د سماتی ته نو دلته کی وی فاحتفظت نو ما ځان را ټول کو کما يحتفظ الثعلب لکه چې ځان را ټولي گیدړ کونه نو دا شانته جو په دې سوري کې رانو تم درن او هاولا الناس ورای یوازې زنو ورختا خلکو خور شه دي دغه د خلک روس زمانہ باندې لګیا دی غوم چرته تلی فقال رسول الله السلام وی یا ابا هريره اے ابو هريره واعطاني عليه فدسی حال چې راي کمال دواړه سپلې خپلې فقال نو وی اول یا ابا هريره اذهب بنا علي هاتين نمیر کې دا واعطاني عليه ذکر کړ دیو جن فقال بیا راو راي کمال دواړه سپلې خپلې او راته وی اذهب بنا علي هاتين یوسا پیزار می دا دواړه سپلې می فمن لقيك نو هغه څوک چې تاسو سره بخښو روان دي د دې ورنه هذا الحائط دی باغنه او شهیدی کې دی چې لا اله الا الله په دې حال چې یقین په دې باندې د زړه ده فبشره بالجنه نو ته خوشحالي وای د جنت ته دتلو نبی علیه الصلاۃ د شاګردانو د خپل حقیقي استاد سره مینه تر دیوا او یره په دومره چې دا سره چې ایثار شو چرته تکلیف تر رسیدل نو تعالی شکر وکړو بیا په ټولو کړم به بختور ابو هريره ولی هغه په سوري باندې ځان نه باسه نه
نو رسول علیه السلام ته ځان رسول نو خیریتو. نو پیغمبر علیه السلام چې حالات معلوم کړ چې دوه ورخطا شي دي، نو داغه ورخطایي د پریشانی په وخت کې ته بشارت وي سپلې ورکړي د اعتماد لپاره. دا خبره وه داوم دا چې ضروری خبره ده کې دې شي چې اوریدونکو کې پکې تشکو کې استاجی باندې نه خدلاس ورکا پښتنو کې نه قاعده سره نه خبر کی وې دا داغه نه خده لاس ته پټکي ور کړی کله قلم ور کی کړه ټوپي ور کی پیجنی دې طریقه باندې رسول علیه السلام هم ورکو. نو په ابو هريره خو چا بدګماني نه کوله نه پکولې شوله. نو بیا نه ورکول ته ضرورت نه خو هغه کې ورکول کی چې شکی ترددي چې دا خبره به یقین ته نه پریږدي دلته خو دې خبرې ته دې نشته دي. نو بیا تل ورکړه د دیو جن نه د ورکړي قادری چې استاد دې خبره زمار بلکې دیو جن ورکړل چې خبره ډیره اهمه ته الله هغه هم صدا چې دا شهادت د زړه کوي نو جنت ته بزي. نو دا لوی خبره ده د مخلوق د کامیابی خبره ده. نو پدې دې څوک یقین نکي نه اعتبار د پاره سپلې دي دا لکه دا وته چې ځان نه جوړای ځان نه ودی ویلي زړه به تاسو معلوم و چې دا شهیدی څوک جنت ته بزي. نو نبی عليه السلام پرې سپلې ور پیدا لپاره پکار د چې خبره اهمه او ضروری و نه چې ته بیلګه الله سکیور کې بیلګه به دسی چې هغه پیژندې کی چې خلک پیژني. بیا رسول علیه السلام دا ول ورکړه خبره د ډیره اهمه د ډیره اهمیت توجنه دا سینه چې خلک په بے فکرۍ باندې واړي نو نه خپل ورکړه. او دا سره ذکر کې مستقینا بیا قلب مخکې حدیثونه کوم تاسو ویلي یقین په دې باندې نو صرف دا ذکر کړی دا یشهد الله اله الا الله. نو ما ویلو کنه چې لا اله الا الله یعنی کلمه طیبه یا کلمه د شهادت دا عنوان دی د تمام ایمانیاتو. نو کله سره ذکر کی نور ټول کله سره ذکر نکی کله سره یو دو ذکر کی اهم ذکر کی نور پیری لانهما قطر الایمان دا د ایمان دو طرفونه دي. شروع د سنه د لا اله الا الله نه انتهای سره په قیامت باندې نو چې دا دوه ذکر شول ټول ایمانیات رااله. نو کدا یو ذکر کلا اله الا الله صرف دغه عقیده نه مراد بلکې مراد ټول ایمانیات دي. شهیدی کې د لا اله الا الله یعنی ایمانیت ټول منی خدا تش د خلی شهیدی نه ده بلکې یقیني په دې باندې د زړه ده زړه یقیني نو یشهد الله اله الا الله دا شنور ایمانیت په خلو منی او دا غیر مناسب عملوم کوي. نو قانون دادې د شریعت حکم دادې انما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر حدیث مبارک کې راځي زمونږ حکم په ظاهري سړي ته ګورو حالاتو ته ګورو د پټو خبرو واقدار الله دې مونږ ته پته نشي چې پیغمبر دا نو بل ته وسه پته ولګي او په ظاهر باندې ایمانداری ثابت دی ایماندار دی نو موږ ایماندار ګڼو. رشتہ تعلق سره جنازه او دا شنت قبر د مسلمانانو قبرونو څخه در ټول بولګي او کدا پته ولګیدله داغه د اعمالونو داغه د خبرو اترونو په ثبوت باندې چې دې کار منافق دې زړه کې دا خبره نشته لکه دې دور کې اوس په چا باندې چې وای سوشلیزم دې کمونیزم دې دا بل څه دې نو دا ښکارا اگر کله سره کلمه لا اله الا الله وي خدای دا غي نه انکار کوي کنه په یو طرف وي او په بل طرف نه انکار کوي او د انکار ثبوتونه شته په دې معنی باندې هغه مسلمان نه حسابيږي او چې دا نه هغه ته مسلمان ویل کېږي مسلمان بګړل کېږي او د مسلمانانو غو معاملې په سره کېږي. نو چې دې شهیدی کوي مستقینا بیا قلبو کوم مستقینا بیا قلبو نو ما ویو ته مسلمان ویو کنه مسلمان به ګړو او د الله سره فیصله ده الله به سره خپل جوړ کوي. فبشروا بالجنه رضا جنت وا لا اله الا الله سره وايي فبشروا بالجنه ما وی عنوان د ایمانیات ټول چې ایمانیات ټول راغله صحیح ایمانیات راغله لازمی ده چې هغه اعمال باندې مجبور کوي په اعمالو چې نه مجبور کوي مونږ نه مجبور کوي په اعمال باندې دا غي وجه ده چې ایمان کمزور دی چې ایمان څومره کلکی نو هغه مر باغه اعمال ته تیاری به د خلاف نشي کوله ورخطا. عثمان صاحب رضی الله تعالی عنہ د عمر سے بارکی عالمان لګي چې زمان زوخ په شروع رنگ به تک زیات او ځان به تیارو ماندله بتل چاته وی چې سبا دا څه چلې چې وخت د ماده شي بانګو چې تارنګ جوړ شي ویزه دا غنم چې الله ته مخامخ کېدو لازم پېښې لازم دا الله سره می پیشي ده پیږي پیشي به زمانه څنګه وشي صحیح وو شو کو صحیح وو شي دغه دا غنم چې دا زما الله سره په دنیا کې اخیری پیشي نه دا سینه چې دې پسې مرشم چې صبر سره کوي دا زما اخیری مزده نو په ما باندې دا ورخطای نه پریشانی را باندې دا ایمان کراو چې ایمان کمزور دی
نو مانځه ته هم سړی نشي تیارولی د جماعت مانځه ته، نور خلا نور دي، دروغ ویل او بیلوزي کول دا خلا پرې ده. هغه وړ مسلمانۍ د پیوزي نه وي، مسلمانۍ اصل دومره ګرانه نه لکه تاسو چې ګرانه کړله، دومره ګرانه ده. هغه ماته وي پخوا به یوز نه وي، وري چې هغه مشر ورور نه حساب یاست دا مسلمانۍ دومره ګرانه نه لکه تا چې ګرانه کړله. ما د دې نه ګرانه ده، خو ما لا ګرانه کړې ده، د دې نه هم ګرانه ده. اوس پیدل دي که نه اوس نه عزت ګرانه ده. مخکې به تاسو هر پار معمولي خبره سړی کافر کوي، دومره ګرانه کړې ده. نو دا دواړه دغه ګرځولي دي کلمه د شهادت د ټول ایمانیاتو او سره د اعمالو، چې یقین فبشروا بالجنه فکان اول من لقیت. نو دی وجه زلاړم نو سپلې می واغسته د خوشحالي خبره ده کنه چې استاد زیره ورکو او دا خلکو ته وای دا لوی قیادت او لوی رهبری ده. نو لاړم نو اول څوک چې زو سره مخ شوم عمر رضی الله عنه، پر سخت سړی پیښ شو، ابوبکر باندې پیښ شو، لا بیا ته سخت باندې پیښ شو، په عمر وایو چل رواني. فقال ما اتاني نالن سیدا دوا ان علانی پیزار نه دو سپلې د چاري دا خو پیژنې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی غالب چې پیژندلی به کنه خو دا دې ولی راوړي ته چلې څه خبره څه قصه ده سدي دا دوا سپلې معنی د دې څه حقیقت ده ولی راغستی دي. یا ابا هريره قلت ما به هاتان على رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام پیزار دی بعثنی بهما زیل گلم د دې دواړو سره من دا دواړه له دلیل راکړل په دې خبره باندې من لقیتو یشهد ان لا اله الا الله څوک چې زو سره مخشوم خو چې شهیدی کې د لا اله الا الله په دې حال چې یقیني پاغه باندې زړه ده بشرته بالجنه من لقیته بصفه کذا بشرته بالجنه نو زبو ته خوشالیم د جنت دای دلیل راکړی د نبی علیہ السلام ویل دی زوی. فضرب عمر بین صدیه نو ولم عمر بین صدیه په من د سینو کې مې په سینه باندې وړم. دا الو لدا روایت کې لګ اختصار دی. نور علماء روایت نقل کړي چې د توی واپس شه زه چې لړ شو د خبرې تحقیق کو به تحقیق تر روان شي. وی نظر علی گلم نو طالب بل چپلار رو پری نه واړي وی نظر علی گلم هغه جو گزارو کو دې دیو یو پړ مرته ورده کو نه ټو باندې ورده دانه چې اول ځلمانه هغه ویری دی جو ولله نه هغه دا خبرې تحقیق کو ته واپس شه دی واپس نشو نظر علی گلم دواړه په خپل پر دې صحیح هغه خوځو کنه شو واپس کړي چې هغه په دې عمل لګل چې ته دا کار وکړه نه خوځو کنه واپس کړي هغه ته سعودر نه واپس کړي. عمر سے په خپل یقین باندې زکوي چې دا خبره دې تر رسول غواړي دا سنه چې خلک کسي غرب شي په دې ټکی اوریدو باندې نو دې تحقیق کول غواړي نو په خپل زبانه سید المجتهد يخطئ ويصيب ان اخطا فله اجر وان اصاب فله اجران. حدیث ثابت ده. ابو هريره په خپل ځای مجتهد دی چې په دې لارې کې نو په دغه مجمله خبره ده او عمر په خپل ځای باندې مجتهد دی او سید چې تحقیق کول غواړي خبري تفصیل کول غواړي خلک به غرب شي په بل څه روان شي. نو واپس کو فخررت لاستی عمر گزار را اخلاص کمالا بین صدیه پمیند سینو کې می یعنی په سینه وولم. فخررت لاستی نو پرې وتم زه په کوناټو باندې هغه چې گزارو کو نو دې جو ورده خو چا کو په کوناټو باندې ورده دې پاسه. فقال ما تیوی ارجع يا ابا هريره بیرته روان شه ابو هريره بیا د څه وسره دې چې به ټینګ شه او د عمر او گزار ولدا چې عذر ته پیدا شو کنه اوس مجبور پیدا شو اقرار رااله نه اقرار کی مجبور دی اوس ولای نشته. یا با فرجعت نزو واپسم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فاجهشت بالبكاء نزو وبغنیدم او څه پرشکیدا او پرشکیدم زو بالبكاء په جړه باندې نو پرشکارې مشورو کو د جړه او رکیبنی عمر او رسول شروع باندې عمر من راو رسید راته عمر جو په ما پسې او دم راو رسید. و اذا هو اجهش يجش اجهاشا معنا جړل او دا شانتا ایټ کی کول او فریاد کول نو زه مجبور شوم په جړلو باندې جړا کول باندې و اٹکیدم ورکیبنی عمر او رسول شروع باندې عمر من راو رسید راته. و اذا هو على سری او فل او اذا او ناسا پاغوجو په ما پسې زوس نه خبر جنا وس دمر زر روان دي زه دغه په منډه راځه کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مالک یا ابا هريره څه چل شو در ابو هريره پلی جاړي. قلت ما وی لقيت عمر فاخبرته بالذي بعثتني به زمخشم د عمر سره
نو خبر مې کو پاغه باندې چې تا په ځلې ګلم فضربه بین صدیه نو هغه په مخه پرې خم گزار را خلاص کمالا زما رسینو په مین کې ضربتن خررت الاستی دسی وهل چې پرې وتم په شا باندې فقال راته ویلو ارجع وبيرتزا خبر خلاص رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یا عمر ما حملك على ما فعلت اے عمر سشي مجبور کړی ته او پارولې ته هغه کار چې تا وکړ قال دوی اے دا الله لګریا بی ابي انت و امي قربان دي شي زباندې پلار امور می فداء ابي و امي بك بی ابي مفدی انت بی ابي و امي فدا کړی شي دی پتا باندې پلار مور می پښتانو وي قربان شب نه زار شب نه پلار مو دنه قربان شب مور می دنه قربان شب زار شب دنه دا ادب کلمه ده ابا عست یا ابا عست ابا هريره تعالی ګری ابو هريره بن علیکا دې خپل پیدار دوړو سره په دې خبر مانی من لقي يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنه په دې مسله تعالی ګری رسول الله سلام وی نعم اول تحقیق دیو کو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یقینا دې په دې خبره لګلې کنه دې پیدل نه دی په ورخلا شری خبره حقیقت نه معلوم کړي ورخلا شری نو رسول الله سلام یو په دغه مال لګلې کنه نو عمر سے بتوي فلا تفعل اے پیغمبر د الله فلا تفعل داسې مکو دا سونه ده سورۃ د نهی دی امر سورۃ معلومیږي د نهی سورۃ معلومیږي خو نه نه ده خو نه دا مشورې په تور باندې حقیقت باندې پوي چې دې کې دا نقصان دی نو د سیمه کا فإن يخشى يتكل الناس ولي زيريګم چې تکیابو کی توکل بو کی خلق په دغه خبره باندې قدرې خبره خو ظاهر کې دغه ده کنه لا اله الا الله د زړه نه وي اعمال نشته دې بکیتا نو په اعمالو کې سستی شروع کی وي چې لا اله الا الله عقیده می جوړه ده نو په دغه باندې به توکل کی په دې باندې به اعتماد کی خلق به خطا شي فخلهم يعملون نو پریدا خالی پریدا چې دوی څه کوي چې هغه کوي اعمال سره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فخلهم نو پریدا عمر ته وی جو برغه سي پریدا ابو هريره خدا واپس کړه کنه یا ابو هريره ته نو جو پریدا چې دې دې سی وی جو پریدا رواه مسلم حدیث مبارک کې سړيري خبرې مې ترمنځ ماته اشاره غوندې وکړي خو اخر کې د رسول علیه الصلاۃ والسلام قول و عمل اراده او بیا سره د عمر خونه دا ناشنا خبره ده چې عمر رسول علیه الصلاۃ والسلام لګلې دي نو حقیقت دا اول کې ماوي چې دوی ډېر پریشان شي او په دې پریشانی راوتی د خارشي دي نو د پریشانی مقابله کې څه پکارو خوشالي وایلو دا کنه نو رسول الله سلام ته خوشالي ور چې پریشانی په خوشالي باندې بدل شي او دویمه خبره ابو هريره چې په کوم خبره باندې لګل نو عمر وی په دې خبره باندې لګا وجدا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل دغه وخت سره داغو د موجوده حالات سره چې موجوده حالات داغو د کمال له او په دین ټینګ دي نو د لا اله الا الله د شهادت نه صرف د عقیده نه غړي بلکې اعمال چې څنګه کوله غسي بکې اعمال سره دي د عمر صاحب نظر لګوان دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا کې پاتې نه دي نن دی او که سبا دی او که کال پس په دنیا نه بدی او اقوال مبارک به دنیا کې پاتې نو دا څنګه چې دې قول مبارک نه خلق اعمال د ایمان نو باسي خوارج معتزله همدا خبره کوي خوارج وی اعمال جز د ایمان نه دي بلکې جز د ایمان اعمال د ایمان جز دي نو چې بیا سو کبایر کې نو د ایمان نه پیوزي نو دا به دلیل ګرځي کنه چې پیغمبر اسلام وی لا اله الا الله ویلی دي او سره اعمال ذکر کړی دي که اعمال نو لا اله الا الله به کا شواهد نه لکه دلته وتا سورو سو وای چې کونجي او چې کونجي سره غاخونه نه ور نه لري نو دغه شانت لا اله الا الله مثال کونجي د جنت ور د پاره او سره اعمال شرط غاخونه به سره نو دا خبرو مو پکې خوارج هم دغه ته دي دا معتزله هم دغه ته دي چې اعمال ایمان د حقیقت نه بار دي نو خلق به په دغه عقیده واړي چې عمل پکې ته نشته دي نو چې عمل ته نو باسي نو بیماری به شروع شي مرجئه بشي ارجاء رستو کول د عملونو د ایمانیاتونه
په دوه طریقو باندې راځي. یو دا چې دا ایمان کې دننه نه دي، دا صحیح ده. ایمان د زړه کار دی او اعمال د وجود کار دی. اعمال شواهد دي او دلیلونه دي، خو د ایمان جز نه دي. مکملات دي، شواهد دي، دلیلونه پی دي او مقوی دي د ایمان ټینګونکي دي. او دویمه خبره دا چې دا په ایمان کې دن نشي، یو د زړه یو د وجود عمل، نو چې دا یو بل پاتې کېږي ایمان به کمیږي، بل پاتې کېږي ایمان به کمیږي، بل پاتې کېږي ایمان به کمیږي. نو دې معنی باندې اهل سنت والجماعت وایي چې ایمان د اعمال د ایمان شطر نه دی، برخه نه ده، شرط دی ولا کنه دی، شرط د کمال دی. د وضوح او د کمال لپاره شرط دی او شطر نه دی. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ د قول مطلب داو چې اسی مسلمان دی. یو خبره کوي ته او هغه په هغې کې خونه پیش کړي چې هغه خونه د فایدې وي، نو په خپله مه کلکېږه چې په خپله کلک شي. بله دا چې د رسول علیه السلام تعلیمات خو عام که نه، نو که دې ځل کې ده دا پرېښوله هم، خو بیا هم تعلیمات یې عام دي. خو چې خبره داسي چې هغې نه فایده خېږي په منلو کې او په نه منلو کې ترې نقصان جوړېږي عامو خلکو ته، نو بیا پکار ده. بله یوه خبره پکې هم ده، مسلمانان ایماندار او غیر ایماندار دو قسم دي، یو خيار یو قمقل ناپوه. نو په دې حدیث باندې چې کوم خيارات دي نو خو بیږي چې دې مطلب څه شي چې دا منی د لا اله الا الله دې سره چې کوم د دې مکملات یې غټول منی، نو هله کامیابی ده، هغه کوي نو جنت ته ځي. او چې ناپوه دي نو هغه به دغه قدر منی، نو دغه ناپوه د خیال په بنا باندې دا خبره ویل نه دي پکار. همدغه حدیث کې راځي کلم الناس على قدر عقولهم، خلقو سره خبره کوا داغو د پوهې مناسب، چې هغو تېنه خطا مطلب اخلي نو څه فایده شول تېنه، فایده خو تېنه نه ښیي. سیرو بسیر اضعافهم، ځای په رفتار د کمزورو، سفر یې ویل دی او سفر د شریعت تېنه هم مراد دی. کمزور چې د خبرې په مطلب باندې نه پوهېږي نو د هغې نه زیاته خبره مه وایه، هغومره وایه چې هغه پې پوهېږي. او خیار چې زیاته غواړي تپوس وکړي، یو خیار ته ځان لوه. په دې معنا باندې رسول علیه السلام ته ته پرېږده، نو رسول علیه السلام یې پرېږده، زړه خبرو له کوره. وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة ان لا اله الا الله رواه احمد. رسول علیه السلام ویلي دي چې کنجانې د جنت هغه شهیدي ده د لا اله الا الله. دا مخکې حدیث کې چې مستيقنا بیا قلب وي د زړه د اخلاصه، شهادت ویم دیتا چې د زړه د اخلاص ای، که د زړه د اخلاص نو ناغه شهادت شرعاً په ظاهر کې شهادت ته پر الله په دې باندې شهادت نه دی. ځکه منافقان کوي نشهدو انک لرسول الله، الله وی دروغ، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، الله وی چې دا منافقان پاخه دروغ دي، دروغ وای دو منافقان دروغجن دي. په دې معنا باندې شهادت د زړه اقرار چې د خلی غو سره ټل شي، که یوازې د خلی غي نو په ظاهر شهادت او حقیقت کې شهادت نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مفاتیح الجنه، مفاتیح د مفتاح جمع ده یا د مفتاح لری کولو اعلی، معنی جنت مغلق دی، بند دی، څوک تتلی نشي. زیبو تاغه څوک چې هغو څخه راداري د تلو قیمت وسخی، قیمت یې پوره کړی ورکړی، نو د ده دا عملونه او د ده دا کړه دا داسې ده لکه کنجي، نو کنجي به الګو ته ور لرکېږي که ناسې ور نه لرکېږي. اوس حدیث مبارک کې راځي کتاب کې تاسو ووایئ چې داسې کنجي دي لله وي چې په هغې کې غاښونه نه وي، هسې نیغ ډکې دی منډې جرنده چې روانه ده خو په هغه نیغ ډکې به هم لرکېږي، په میخ به هم لرکېږي، خو چې څوک پکې د تاولو غاښ نه وي نو روغه جرنده پې نه لرې کېږي. نو دا وله اعمالو له شرایط ګرځولي شوي دي. نو مفاتیح جمع راوړله، دا ولې جمع راوړله؟ ځکه چې شهادت ان لا اله الا الله یوازې مراد نه دی، بلکې دې شهادت سره د دې ټول لوازم دي چې دا کوي، دې سره به لوازم راځي. نو مفاتیح وګرځېدل، کنجانې وګرځېدل. عن عثمان رضی الله عنه قال ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي حزنوا عليه
حتى كاد بعضهم يوسوس. قال عثمان وكنت منهم. فبين أنا جالس مر علي عمر وسلم فلم أشعر به فاشتكى عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما ثم أقبل حتى سلم علي جميعا. فقال أبو بكر ما حملك ألا ترد على أخيك عمر سلامه. قلت ما فعلت. فقال عمر بلى والله لقد فعلت. قال قلت والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت. قال أبو بكر صدق عثمان قد شغلك عن ذلك أمر. فقلت أجل. قال ما هو؟ قلت توفى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر قد سألته عن ذلك فقمت إليه وقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها. قال أبو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها فهي له نجاة. رواه أحمد. مقداد روایت عثمان رضی اللہ عنہ روایت دے ہوئی ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شکت بندیان سڑی دا اصحاب دا پیغمبر علیہ السلام نا این توفیا کلچ نبی علیہ السلام وفات رشو حزنو ان اصحاب من اصحاب النبی حزنو غم جنشیو علیہ پدمانی حتی تردی کاد بعضهم یوسوسو نزدیو زنی دونا چه سودای شوه وی یوسوسو معلوم استعمالیگی و فصیح مجهول لی یوسوسو لیوانتوب پر اغلی وسوسا سودای کیدل یوسوسو چه سودای شی بعض دونا سودای شوه. قال عثمانو وی عثمان وکنت منهم زون دغه خلقونم د عثمان رضی الله تعالی عنہ سودای کیدو خبره پزیوا یو خوده رسول علیه الصلاۃ والسلام زو دلونه لور کړی یو مرسونو بل لور کړو دغه ته ذو نورین ویل کیږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره او بل په نسب کې نه جېکاتو سرومو په نسبت د عمر په نسبت د ابوبکر ته دی نږدې خو ورني کې سره غلګي د په نږدې کې ابوبکر او عمر په لری کې لګي دا جدا قبیله یو بنو تیم دی بل بنو عادی دی. او عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په خپل نسب کې نږدې دی نو په دې وجه باندې زیات پریشان دي د دو خریوم نو په دې پریشان دي او دا شنت نور حالات مخې ته ویني د منافقانو خبرې. قال عثمان وكنت منهم فباينا انا جالس په دې مې کې چې زنا سم باینا ما او باینا دواړه د میم او به د میم نه دواړه استعمالي نه تفید لپاره او د پیخه لپاره په دې مې کې چې زنا سم مر علی عمر وسلم تیر شو په ما باندې عمر رضی الله عنه وسلام کو فلم اشعر به شعر يشعر شعورا او شعر يشعر شعورا فمانا دا پیدل باندې خبرې دل باندې نو زه په پوه نشو. فاشتكى عمر الى ابي بکر اصحابانو دا چې خوګرو دیوا چې د تیر چرګه تا ولې مسلم جواب نه پس څنګه غرض په نو ساته څنګه په مخه لاړ زما کار سلام کولو زه جواب ودونه کوم زه خپل دي مواري خپل کار ابو بکر صدیق څنګه لاړ ناغته. فاشتكى عمر الى ابي بکر جیلو کړ عمر ابو بکر ته رضی الله عنهما چې ما سلام کو زما سلام جواب را نه کني پوهچې څه چلل نو ثم اقبل حتى سلم بیا دوړ را روان شو زما طرف ته روان اقبل ما طرف ته په مخ راغله روان شو اوراله حتى سلم علی تر دې چې دوړو سلام کو په ما باندې جميعا په ځل باندې دوړو کو نو چې سلام جواب خلاص کې خلاص شو ابو بکر صدیق وی ما حملک الله ترد علی اخیک سشي مجبور کړی ته بار کې ته مجبور کړی ته په نور کولو په نرت کولو پرور باندې دی عمر سلام داغه الله ترد سلام عمر هغه یذکر علی اخیک عمر پرور باندې دی چې عمر دی او واپس نه کړه ته سلام دی و علیکم السلام دی نو دا څه چلو شو. دی حدیث مبارک کې څو فائدې دي کنه یو خدا چې د امت فکر او غم
دا د ټولو صحابو سره چې څه به کېږي، خو د چا چې درجه او چته کمالو داغونه برداشت کېده او ډېر داسې چې داغونه برداشت نه شو، داسې شو لکه سودایان چې څه به کېږي. نو پریشان و. هغه چې برداشت نه کېده هغو کې ابوبکر او عمر دی رضی الله عنهما. دا ولې دې مقام لا هغه مقرر کړي چې پیغمبر نه وي نو مقام به یې دو نسي، ابوبکر به نسي. خو د ابوبکر زمانه کمه ده، تقریبا ورځې شپې د پاسه 2 کاله دي، نه چې دی نه بیا به عمر دا مقام نسي. دواړه په زړه باندې کلک دي، مضبوط دي. هغو باندې دا پریشانی نه ده راغلې چې څه به کېږي او وسوسې شروع شي. بیا قدردانی د یو بل د اصحابانو د یو بل چې عمر غوندې زورور سړی تاسو ولیدو چې ابو هریره له سپېړه راټوله او دمه یې نه ده کړې. او عثمان رضی الله تعالی عنه سره قدر څومره دومره چې په هغه باندې غږ بیا هم نه دی کړی. په دې پېدلې چې دا سړی په څه پریشانۍ کې دی نو څه نور لټوم غږ یې نه دی کړی. بیا قدردانی دا هم چې ابوبکر صدیق ته د عمر د عثمان شکایت کړی دی، ولې عثمان نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نږدې و، بل ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین دی، د 2 تنو ګیله ختمیږي نو د په ول باندې ختمیږي او ذمہواری هم دی. بیا قدردانی صحابو کې دیو بل دومره وا چې د عمر په ویلو باندې د عمر سره را پاتې راځي چې زو د څه چل تحقیق د عثمان رضی الله تعالی عنہ څنګه راغلی دا خبري تصدیق کړل. دا چې قدردانی وسره بیا تاسو کړل نو قدردانی هیڅ دې ترجمه ستارور دي، عمر ستارور دي، د سلام کړه ته جواب نه ورکړي. څه نه کېده خپل وزرم څرګند ما فعلت، ما خدا کار نه کړی چې د سلام کړه ما به جواب نه ورکړي. نو فقال عمر بلا والله، فقال عمر سے بھی یقینی دی کړل بلا په جواب د نفي کې راځي. نو دی وی ما فعلت مان دې کړی نه تا کړی دی، ولې دې کړی دی. او بیا سره والله قسم په الله باندې، دا خو د عربو عام اصطلاح وي بھائی، لقد فعلت بشکتا دا کار کړی دی. قال نو دی وی عثمان صاحب ما وی والله ما شعرت، کنزا په الله एकदम زنن پیدره انک مررتا ولا سلمتا، چې ته تیر شي زما پسان کی او نه زه په دې پیدرم چې تا سلام کړی ماته د دې جوړ خبر پته نشته. قال ابو بکر صدق عثمان، ابو بکر صدیق وی رښتیا وی عثمان رښتیا وی. دې کوم صحابه د یو بل سره معاشري سلوک چې هغه وی چې په نیم پیدره وی دې بالکل رښتیا وی، دې رښتینی عثمان دروغ نه وی. دې په یو خبره کې گرفتار دی، یو خبره کې دې انخته پریشان دی. هغه پریشانی د سوا د دیوه دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فراست ایمانی باندې دا فهم الله چې ته په دې خبره کې ګوتار په دې خبره کې انخته په دې سوچ کې فراست. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالی، حدیث کې راځي د مسلمان د خيارتوب نه یره کوي، د الله په ورکړي نور باندې حالات ته ګوري او هغه په چې سره روان دي نتیجې نه هغه ته معلومي. نو دا کله یقیني خيږي بالکل، او کله په دې کې سنیټر شي، کله دا بل امثال موجود شي، او یقیني دا چې اثر دغه سرګندېږي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پوښو چې د سره پریشانی وای دي په دې وجه باندې دې نه پیدره. قد شغلک رښتیا و عثمان یو قد شغلک عن ذلك، نو عثمان سره مخامخ شو، بشک مشغوله کړی ته د دې خبرې نه امر یو لوی خبرې. فقلت اجل ما وی او کنه سلوی خبره زپاغی کن. قال وما هو، ندوی ابو بکر صدیق اچھا خبره چې ته پس دوم رسول جوړ سوچ کې نه وته. قلت ما وی عثمان وی توفى الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم، وفات کا واغس الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل ان نسأله مخکې د دې چې موږ ته پوس کړو ان نجات هذا الامر، د کامیابی او د خلاصېدلو او د کامیاب کېدلو په دې معاملې کې. دا معامله کامیابی او د دې معاملې نجات په سره دي معنا اخیری ټکه چې پاغي باندې سره بچیږي او خلاصيږي او بیا به کې تل ډیو دی نه. مونږ ته دې خبره تاسو نه کو. قال ابو بکر نزوز په دې سوچ کې کنه چې اوس بس کو اخر نجات الامر بسې غوته خبره یقیني خبره. نو ابو بکر صدیق وی قد سالتو ما ته تاسو کړو دي ان ذالک دی بارکه. فقمت الی ابو عمر و عثمان وی نو پاسه د طرف ته د ډېری خوشالینا تعظیما او تکریما نو ته پاتې دم چې بختوره دا ستا مناسب ولا خبره چې تاسو کړی دي. او می وجتا بیا انت او می قربان دي شي پلار مور په پتا باندې
انت حق بیا ته زیات لایق وي د دې تاسو کولو ځکه چې د امت ذمہوار دغه نه پسته وینو نو ابوبکر صدیق ما ته وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ما نجات و هذا الامر اے د الله لګریا سدي خلاصې دل د دې معاملې نجات او کامیابی په سبانه ده په دې معاملې کې کوم خبره د غوسه چې باغبانه وخلاصيږي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من قبل مني الكلمه التي عرضت على عمي نجات د دې معاملې د دنیا د ژوند او الله څخه د قبلې دو ذریعہ جنت ته تلو هغه چا چې قبول کړ زمانہ کلمه هغه چې ما پیش کړو په خپل تر باندې او غرض کړو فرض ده بیا غرض کړو رسول علیه الصلاۃ والسلام کو پاغړی ریوسه کړی او چې کله مرګ ته نږدې شو د معتبر خلق د مکه معظمه جرګه غله چا پیرته نشي ملکانان ابو جهل پاغي کې نورم دي رسول علیه الصلاۃ والسلام لاړ او ته اے عمي قل کلمه او حاج لك بها عند الله زما تر دا ټکی وایا زبر تعالی په دې باندې الله سره فیصله کوم چې زما تر کلمه ویلو د مرګ نه مخکې کلمه ویلو لا اله الا الله محمد رسول الله دا و او چې څنګه ما دا وی نو خلکو ته شروع کوله دې پلان کې دین پیری اخر کې ځان شرمای خپل پلان نه کې شرمای دا ته اړم شو هغه خبرې ته پرې نه کو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اخر کې یو قتل او ته وی علی ملت عبد المطلب زدا عبد المطلب په دین باندې په دې باندې مرم ولی لولا الملامه وحذار مصبه لوجدتني سمحا بذاك مبینا کبیا د خلکو کنځل اوس پکې سپورونه کې وګوره د خپل پلان کې دین پرې خو پلان کې به میکنځي ما به د زړه اخلاص ویلې و ته دې رښتینی لقد صدقت وكنت سما امينا رښتیا وای امانتداري او زما په یقین دي خدای نشم کوله دا قومي پیغور را جوړیږي نو دا اخیری کلمه ویلې علی ملت عبد المطلب پیغمبر اسلام ته الله اکثر کې وخی نو دا کلمه دا د نجات ته د معاملې چې په دې باندې کامیابی ده او هغه د اخلاص ده چې دا قبول کړ عرض فرض ده فهي له نجات ناغه د پر نجات ده رواه احمد روایت کوي دا روایت احمد رحمه الله تعالی امام احمد رحمه الله تعالی مطلب ده شو چې د ټولو نه اول درستول د عقیدې دي که عقیده درسته اعمالو کې کمه الله رب العالمین بخیوم موافقیهم برداشتکیهم په عقیده کې د ویخته د سر عمر لره بره الله نه برداشت کوي نه زغمي نه چې نه زغمي چې عقیده ګنده نو تمام اعمال کوي پختاره وي هندوستړي او الله خفا الله ته ناراض دي تاسو سره به پیدا نو دغه نجات هذا الامر ضروري خبره ده اقدادي انه رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين كله لله رواه احمد مقداد ابن عمر د کینده قبیله دی قدیم الاسلام دی دې چې کوم مسلمان شه دی نو د شپږم تن مکه معظمه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام لا د ارقم کوړته نو تلاغه وخت د پلار نوم عمر دی قبیله د قریش نو ده کینده قبیله ده الله په عام طور باندې تاریخ کې هم او عالمان هم مقداد ابن الاسود یادی دا غي وجه دا چې د مکه معظمه ته د غلام په شکل راوستي شو خرج شو اسود غټ کافر عبد یغوس هغه واغس نو بیا خپل متبنا کو متبنا تزمزوی عربو کی طریقه وځ دي نو ځکه تاریخ کې د عمران د مقداد ابن الاسود یادی کله چې دا حکم راغی ادعوهم لآبائهم
هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. سورة الاحزاب کی اصلاحی امر راغے. رسول علیہ الصلاۃ والسلام غلام زید رضی اللہ عنہ اوما خپل زوی کړو د نبوت نډیر مخکې خبره ده. هغه زید ابن محمد یادېده. مدینه ته لاړل د هجرت نه وروسته حکم راغی د هغې څه اسبابو څه دواعي ادعوهم لآبائهم. نو بیا زید ابن محمد نه ویلی کېده، زید ابن عمرو کندي کې څه بلا بیا به هغه یادېده. وی نسبت نبی علیه الصلاة والسلام ته مه کوئ. نو دی هم مقداد ابن الاسود باندې پېژندل کېږي. د پلار نوم یې کندي دغه دی، عمر دی، کنده قبیله دی. دی د مدینې منورې نه تقریبا 3 میله په مسافت باندې بیرته وفات شو جرف مقام کې. اصحابانو راوړ مدینې منورې ته، ځکه 3 میله کې تقریبا عوالم دي د مدینې بارې چمونه. د لرې نه نو خو په کلي کې دی او د نه بل ځای ته وړو. بقیع کې دفن کړی دی، قبر یې اوس هم هلته دی. نو دی وی چې رسول علیه الصلاة والسلام ویلی دی لا یبقى على ظهر الارض، پاتې به نشي په مخ د ځمکه باندې، على وجه الارض پکارو، على ظهر الارض ځکه ویلی دی چې لاندې مخې په اوبو باندې پروت دی. دا خو اشاره موږ طرف ته په مخ د ځمکه باندې کور نه د لوټو جوړ، یعنی پوخ د خاورو جوړ، سوتوی دا کچه خښتې عربو کې دغه رواجو. اوس پخې پور باندې کلکېږي که نه به کور جوړي د کچه خښتو ولا وبرن نه د اونانو، لیکن دننه به کیو ته الله کلمه د اسلام لا اله الا الله بعز عزیز، په عزت د زور عزتمن او سره د ذلت د ذلیلانه. څه معنا؟ دین به عامیږي. قرآن هم دا ویلی دی الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. په تمام دینونو باندې دا دین غالب کوي، قانون د دین غالب کوي. غلبه دوه طریقو باندې، یو غلبه ده صورتن او یو غلبه ده حقیقتن او حکمن. حقیقتن او حکمن غلبه د اسلام په تمام دینونو وو او ده، او صورتن د اسلام غلبه په تمام دینونو یعنی قوانینو باندې په ځینو وختونو کې یو په ځینو کې نه. د نبی علیه الصلاة والسلام په اول دور کې په ټوله دنیا کفر و. بې د یوې لږې علاقې نه د افریقې ایتوپیا چې په هغې کې یو عیسایي صحیح سړی و، نو هغه د عیسایت هغه قوانین چې کوم محرف نو هغه چلول، او په نورو ټولو دنیا باندې کفري نظام و، نه یهودیت پاتې و نه عیسایت پاتې و. دغه شانته د تقریبا د 500 کالو نه پس اوس پر ټولو دنیا باندې کفري نظام دی. ټولو دنیا باندې هغه که سعودیه ده او که بله دنیا ده، پر ټولو کفري نظام دی. دا خو ځاله خبره ده چې مونځ پکې ته آزاد دی، حج له پکې تله آزاد دی، دا شانته څه کورنۍ قوانین دي پکې ته. خو مجموعي قانون په ټولو دنیا نن د کفر دی، او داسې لکه چې د رسول علیه الصلاة والسلام د بعثت په وخت کې وو، ټولو دنیا باندې کفر. خو سره د دغې نه هغه کافر هم دا مني چې د اسلامي قانون فواید زیات دي. کفري نظام کې ډېرې مسلې دي چې هغه د اسلامي نظام نه اخیستي دي. نو په دې معنا باندې نه به کچک ورپاتې شي نه پوخ، لیکن الله ته کلمه د اسلام رسوي. اوس مني که نه مني هغه خپله خوښه ده. اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها، یا به دا تفسیر دی بعز عزیز، یا به عزتمن کی الله په دې دین باندې. نو څه معنا فیجعلهم من اهلها،
نیکی به د دې د خاوندانو نه اسلام به ومني، الله به د دنیا عزت او د آخرت دواړه ورکړي. او یذلهم فیدینون لها، یا به ذلیل کی الله نو دو به زړه نه مني، یدینون لها نو تابع بشي دي ذمیان چې تویل کېږي ذمه دا هغې به تابع شي، هغې ته به غاړه کېږي. کما قلتو مقداد وی رضی الله عنه وی زویمه ما وی فیکون الدین کله لله، نو قرآن دا ویلی کنه ویکون الدین کله لله، نو حالت بجرا شي. الله دې بیا دا راوړي. رواه احمد، روایت کړی دا امام احمد رحمه الله تعالی. دی حدیث مبارک کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیشګویی دا معجزې په طور باندې او دغه شانته زړه کې شوې ده. بیا هم کامل امید دی د الله د رحمت نه که مسلمان ځان وپېژني اسلام وپېژني نو بیا به هم دغه شانته حالت راځي، بیا به کې فرق نه. دغه شانته الله رومی د برطانیې لوی حکومت د پیرنګیانو د دونه به مسلمانانو جزیه اخسته، مسلمانان پکې آزاد ګرځېده، تبلیغ به یې کاو، خلک به مسلمانېده، پابندي پې نه وه او جزیه به یې ورکوله. یو ځله ځو بادشاه مړه شوله، ما ته کړه لرې کړه دا نالایقه ده، ښځه پې سوره شوې وه. نو سړی ولګېدو چې کوم صدر شو نو هغه خط ولیږه خلیفه ته، وی تاسو جزیه اخیستې هغه جزیه راولېږئ، نور او سر راولېږئ که نه مونږ درپسې درځو. نو عالمانو لیکلي دي هارون رشید یا د دې د زوی دور وی، هغه ته په خط کې ولیکل الی نغفور کلب الروم اما بعد فالجواب ما سترى لا ما تسمع. نغفور د رومیانو سپي ته دا خط لیکم، دا درته ویم جواب به هغې چې ته به یې ویني هغه به نه چې ته به یې اورې، په لیک به یې ویني واورې او ولاړ به یې کې داسې به نه بلکې لیدو به یې. د دې سره فوجونه تیار کړي ولېږل، فوجونه ورسېده، نغفور ګرفتار شو، چې څه یې کول هغه یې وکړه، مرګ یې وله تاړ کړ. رایه اوس نو د اسلام قانون خو ډېر ښکلی قانون دی، د خپله پړاو منله چې سره سره کوی تیار یم، هغه پرېښو او جزیه پې بیا کېښوې ځه. چې تا څه خیال دی چې مسلمان به داسې داهر په هندوستان یادېده نو اوس جدا شو، په سند کې د حاجیانو قافلې لوټو، راجا داهر قافلې لوټلو دیبل کې دا لنګر ټټا او دا چې یادېږي دا دیبل په نوم یادېده، قافله یې ولوټله او ګرفتار یې کړه. په هغې کې یو جنۍ هم ګرفتاره شوه مسلمانه، د ملتان د طرفه تله. نو څه ذریعه نه وه د هغه جیل نه، اوس مکې کې به یې سوړي که نه ستوې دې کې به یې نه باسلي. هغه ولګېد خپل وجود یې په ستنه باندې سوری کړه او وینې یې ترې راووښکه او په هغې باندې په خپل څادر باندې دا ټکي ولیکل حجاج ته چې مسلمانان په جیل کې پراته دي، ته زه مسلمان حاکم یم، ظاهر مونږ قید کړي. قافلې خو په هغه لارې ځي، قافلې له څادر ورکړه د چا په لاس باندې. حجاج خو خلیفه نو، خلیفه عبدالملک و، حجاج د عراقیانو والی و، گورنر. هغه چې خط وکتل نو جذباتي و، ډېر زیات غیرتي و، نو په خپل ناز دی باندې ټوپ کړ داسې وی اوس توغیستې بچی وي زه درالم ستا مدد ته در ورسېدو. خلیفه ته یې سړی ولېږو چې دغه شانته قصه شوې ده، اجازت د جهاد وکړه. هغه ورته ووایي چې خرڅ نشته دی، د پردی ملک دی، لویه علاقه ده، ډېر خرڅ لګي. وی قرض راکړه، زه به یې درله دا قرض واپس در کوم. اوی صحیح ده. فوج یې راولېږو، داهر یې لتاړ که او چې کله یې دغه ټټې علاقه ونیوه نو یو دم جیل یې معلوم کو او لاړله جیل کې. جینۍ راووښکه، اواز یې وکړو فلانکی، هغې ویې زه یم، راووته. حجاج ته وښودل او ویلو سول عراق ته. حجاج ته چې ورسېدو نو حجاج مخې راغی
څنګه د خوراکې ضرورت شي کوم کنه پیرا ورسېږي بعز عزیز و ذل ذلیل. نو چې اسلام نشته مسلمان نشته نو اسلام غر کنه مسلمان نشته د اسلامي مغر کو بدنامه کو الله ذلیل کوي. نو یزم چې فیکون الدین كله لله دین قانون بدی او الله نه بلچا. وعن وهب بن منبه قيل له رحمه الله قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. رواه البخاري في ترجمة باب. وهب بن منبه ابو عبداللہ تنویلے کی تابعی دی رحمه اللہ. تابعی کی روایت ذکر کے من سے استاد پریخ نبی علیہ السلام حوالہ نور کی دی حدیث تا مقطوع ہوئی. صحابی ذکر کی دا پیغمبر علیہ السلام ذکر پکی ہوئی کی موقوف تو ہوئی. تابعی ذکر کی من سے استاد پری دی صحابی پیغمبر علیہ السلام تذکرون دی تا مقطوع ہوئی نغد شوئے ندی ذکر کی دا دته ویل شو د بچا بیان کوم دغه خبره بیان کاو چې جنت تطلل په پورا ایمان دي چې هغه کې اعمال دي. نو چاوته وی علی صلا اله الا الله مفتاح الجنه ولنه دا عقیده کنجی د جنت د لری کولو لا اله الا الله مفتاح کنجی. نو پدې بلری کی کنه څنګه و چې جنت نشیدلې نو دوی بالا ولنه کنجی دا خو ته فکر وکړه لیس مفتاح الا له اسنان نیو کنجی لیکن داغی غاخونو سرائی. فین جیت بمفتاح مطلب تو شو دا عقیده دا او دا دی دا پارا اسنان اعمال دی نا چه اعمالو سرشی نو لیری بشی. فین جیت بمفتاح له اسنان کتراوڑی کنجی رسی چراغی غاخونو یی فتح لکا نور بدا بیرتا شی پاولن بیدار بانی و الا او کدغسی کنجی را نوڑی لم یفتح لک نو نبیرتا کی تعالی ور اول ضربان دی. دا مطلب دی دا حدیث دا وهب بن منبه چی عقیدہ اول دا و دا مطلب نا چی عقیدہ جو پورا دین دی عقیدہ دا دین شورو دا عقیدہ نو ہیس عمل اللہ رب العالمین تا منظور ندی که منظور شیوم و عوضی پا دنیا کی ور کی آخرت کی جنتونو تینا پاتی کی چی جنت بگور کی دنیا کی ور کی دا کافرون پا نیک عمل بانی چی اللہ تا منظور شی نو اللہ تینا دا دنیا پریشانی لری کی دنیا کی پیرا تراوالی خو آخرت کی سنیش ترے نو چی عقیدہ گندا صحیح شولا او اوز دا دید پارا عملون پکار دی چی ابتداءن جنت تلاش شی. جنت تطلل دا دوزخ نبچ کے دل دو طریقو باندی یو دا چی دوزخ تا دا سزا دا پارا اڈو لارد نشی او نیخ پنیخ بانی دا ابتدانا میدان دا محشر نا جنت تلاشی. دویم دای چی دوزخ کی چو خوبا سی او دا غی نرستو بیا جنت تلاشی. نو کامل درجه دا چی دوزخ تاڑو لار نشی او جنت دا اول نلاشی. دا بالی کی گی چی مفتاح ہوئی خو مفتاح لاسنانو بی یعنی اعمالو سرائی. دویم دا چی سرد سے کڑاو لرزاو نلاشی یعنی جہنم کی وقت تیر کی. نو دغه صورت کې کلمه مفتاح دا او مفتاح د ثانیاً فی ثانی الحال پاول حال کې نه ده. احادیث مبارک ټول په دې معنی باندې لګیدي دي. نو موږ کوو چې اسنان نه و الا لم يفتح لك او کچری اسنان سره نه نو بیرته بنشي دلا. دا مطلب نه چې همیشه نه بیرته بنشي دلا اولن اول به تعالی نشي څغړو په وو کې په جوزخ کې نو پس هغه نه بدل الله پریدي. دا حدیث امام بخاری ذکر کړي ترجمه الباب کې نو عنوان ذکر کړی دی کہ مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ فدی طریقہ بانی. وعن ابی ہریرہ مطلب تو شو چی عقیدہ بنیاد دے عمل اللہ تا نقبلی گی سوچی بنیاد نہیں غاقونا بپسا کی جوڑ کی چی کنجی نہیں نو اصل بئی. نو دویم نمبر بانی کامل ورب لیلی کی چی داغی سر اعمال تلشی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله متفق
رسول علیہ الصلوۃ والسلام ویل دي کله چې خکی خسته کی یو د تاسو اسلام یې اسلام خسته کی سمانا اخلاص کی پکېتا په اخلاص سره مسلمان شي او په اخلاص سره اعمال کوي اخلص و اجادا اسلام او اسلامی دلته اسلام په معنا د ایمان ویل دي ایمان درست کی نو د دین رسول کل حسنه یعملها تكتب له هر نیکی چې دی کوي نو لیکلې بشي دلا په لس داغه عمره کم نه کم لس داغه عمره الی 700 ضعف د 200 چندو پوری د 200 پوری د 200 چندو پوری سوار لسواتین پورته لا الی نهایت والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم د دین ذاتی چاله چی وړي الله پر اخره وسن کړي لا 700 ضعف تقریب دی تحدید نه دی اندازه خو دی چې د 200 پوری یا د 200 مراد بشمار مراد دی په هر جبه کې تقریبا د حسابي وي شل پیری می ته خبره کړله شل پیری نه کړي لس پیریم نه کړي مطلب چې ډېر پیری می ته ویل دا څنګه 700 معنی ډېر شمارونو پورې په ډېر سوونو پورې الله زیاتې یضاعف لمن یشاء او هر بدی یعملها چې کوي دی سیئه بدی چې کوي دی تكتب بمثلها لیکل شي دا دغه غوندي چې څه بدی کړلا نو یو په یو باندې لیکل کیږي دی وی نه زیاتې نه حتی لقی الله تر دې چې دا بندا یو دې شي د الله سره باندې مرشي تر مرګ پورې متفقون علیه چې ایمان درستو اعمالو کې اتباع او اخلاص وا نو الله به شمار درجه زیاتی ایمان درسته اعمالو کې خلوص کم دی نو کم نه کم یو په یو باندې خو لیکل کېږي به مثلها هغه کې کمې نه راځي څه درځي وعن ابي امامه ان رجلا سأل رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الايمان قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن قال يا رسول الله فما الاسم قال اذا حاك في نفسك شيء فدعه رواه احمد ابو امامه باهری رضی الله عنه وی چې سړی د رسول علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کو مل ایمان ایمان څه شی دی نو تاسو په ما سره د حقیقت نه کیږي او تاسو په ما سره د صفت نه کیږي دواړه کیږي دغه اصطلاح چې ما سره تاسو د حقیقت د شي کی دا اصطلاح رستو جوړه ده د میزانیینو د مناطقو لکه فلان و فلان ما هما مطلب سی چې دې جوړو ذات څه شي دا رستنی اصطلاح ده دوه جوړه کړی دا اصلا ما سره تاسو کی د ذات تشهم او د صفات مختصو د شي چې امتیازي پرادي دا غیرم کی نو دلته تاسو د دې دي چې ایمان څه دی معنی د ایمان خواص د ایمان اثار څه دي رسول علیه الصلاۃ والسلام تداوی علامات د نخیه صدا قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فانت مؤمن کله چې خوشاله کیتا خکول دی او غمجن کیتا بد کول دی سیئتك بدی دی فانت مؤمن نو تی ایمانداری مطلب دا چې پنیکه خوشاله دل دا د ایمان نه خدا په بدای وقتی تور باندې خپه کېدل دا د ایمان نه خدا نو که پنیکه خوشاله نشي او زړه کې دا دغه را نشي چې الله احسانو کو زمانه خکارو شو شکر دې په دې باندې نو دا مطلب څه چې تا ډونی کې نه کړی بد نو شو او په بدو خپه نشوي ستومانه پې نشي وقتی تور باندې نو دې مطلب دا شو چې تا ته ښه بد دواړه یو شان دي ته فرق پکې نشته نو صرف دا نه چې د ایمان نه خنشي بلکې د ایمان د ختمېدو یاره د پکې ته منصور دانیقی خلیفہ تیر شوی دی څلورم خلیفہ دی په عباسیینو کې ډېر زورور لوی عالم لوی محدث اظهر السمان مرګره په درس د حدیثو کې ډېر لوی عالم هغه خلیفہ شو اخر نو حدیثم پادشاه ته پاتشو نه غیر غلوي دې صحت ته زره زره چې نه زه په خو خوشالېږم ان په بدو خپکیږي معنی که شل ته نو وجلم نظر کې مست پریشانی نه اګه خو کوم پاغي باندې نظر کې څه خوشالي نه راځي
خدای خیر القرون زمانہ یو بزرگ ته خبر ورسید یو اوس کافر دی کنه دا علامه د کفر ده چې په خود د خوشحالي ناراضي اپو ناکارو د خفقان ناراضي نه ایمان نشته نه ایمان نه خدا ده د دې داسې مثال لیکنه لکه ګوړه خوک شي خوري خلو دي خواګه نشي تیری خولي خوري پیکا شي خوري اپاغه باندې خلو ترخه نشي ازړه دي په بد نشي معلومیږي دا چې انساني حس ختم شي هغه حس ادراک چې کوي چې پاغه باندې د خوب او د ناخوګ فرق کله ختم شي یا خوب توت شي د باندې توت نه لګي اسور د باندې سود نه په تو د اسور د یو شرط دي معلومیږي دا چې هغه انساني بشري حس کړي د جوبه کې الله دا حس چولې دي د خلک کې غیر چابیر هغه ختم شي نو بیا کړي واخو خوړه کړي غلو خوړه قبول څه شي ارته شو نو په دې معنی باندې چې دا احساس وو نه ایمان دی چې دا احساس نو معلومیږي دا چې ایمان ختم شي فان تمومن نو ایمانداری قال یا رسول الله جواب خدا سے پکار دے تپوس کی چې ایمان سره یعنی علامه صدا نو پکار دا چې ایمان علامه صدا السرور بحسنه والمساءه بسیئه دی فان تمومن تباجتم نورغله او جواب کلام مستقل کو چې جواب وګوري او مستقل کلام روز دا سوال کنه لرکا دا سوال دی زونی نو چې دا وای دا سرت کا حسنت او وساعت کا سیئات کا فان تمومن نو مستقل کلام دی په دې معنی باندې د بلاغت قانون یو طریقه داوم ده چې جواب په سوال پورې مختصر کا جو خبره خلاص شو جواب مستقل کلام په جوړ ذکر کې جو سوال یو کني خدا به دا همیشه د پاره پاتې او دا زیاته بلیغه خبره ده رسول الله سلام په دې طریقه باندې فان تمومن ایو جواب شو قال نو دوی یا رسول الله فما الاسم نو ګنا سره قال رسول الله سلام وی معنی د ګنا علامت ده نه خاصه سره به پته پیژني اذا حاک فی نفسک شیء کله چې وګړیږي په نفس کې دی شیء تشی فدعه نفریدا حیاکت وی ودلوتا ودانا حایق وی ودن کیتا جولاتا نو حاک فی قلبک او دل شي معنی تیر شي لاړ شي را تردد پیدا شي دا خبره بسنګي نو چې تردد دی کې پیدا شو پر نفس کې نو بیا هغه خبره جو پرېدا هغه کې بیا غوتی مو فدعه نو بیا پرېدا اذا حاکم انا دغه وجنه کې ذات تردد چې تردد پیدا شو ځکه جولا څه چل کې دی غاړي مکو دي سی دی غاړي سی وکړه نو خبره سی وړي ورکی نو چې دا شانت په تردد کې دا د خیریت او د شریعت څخه پته دې نه لګي نو پرېدا کنه ځکه چې کوم احکام شریعت لازم کړی دي یعنی فرض او واجب دي باغ کې تردد څه نشته پاکه خبره ده فرض کړی واجب کړی دي یقیني د خیر دي منع کړی حرام کړی دي یقیني د خیر دي نه ده کې تردد څه ده او دې من کې راځي چې تردد پکې چې دا بخي او کو بخني وای کوم کوی نه کوم نو پرې را کنه جو پرې خو باندې ګناهګار نه فدعه نو پرې را کله چې تحاک فی نفسک او غړیږي په نفس کې څه خبره او تردد دی پیدا شي فدعه د څه شي فدعه نو پرې نه مطلب دا دی څه مطلب شو چې کوم شی چې تردد دی په کې په اعتبار د دلیل باندې نو پرېدای امر صبح حدیث راشي دع ما یریبک الی ما لا یریبک پرېدا هغه څه چې دی په شک ورځي هغه څه طرف ته چې شک کې دی چې کوم یقیني دا اوکا به شک دا اوکا شکی پرېدا هم دغه یو قانون دی دع ما یریبک الی ما لا یریبک شکی پرېدا یقیني باندې عمل کا خو دې کې یو شرط دا دی اذا کان الترک احوطا پرې خودلو کې احتیاطي کنه د یو شکی خبره ده کته پرې دین په پرې خو باندې زیات نقصان جوړیږي یعنی فرض واجب ته نقصان رسي بیا هم پرې ده هغه کې تحقیق وکړه او چې کومه به شک ده او تردد پکې نه غپرې ده فعل او لاو نزدی پرې ده که ترک او لاو نزدی پرې ده یعنی فعل پرې ده قانون ده فدعه نو پرې ده شک نه بوزي رواه احمد وعن عمرو بن عباسة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر قال حر وعبد
क़ुल्तु मल इस्लाम क़ाल तीबुल कलाम व इत्आमुत तआम क़ुल्तु मल ईमानु क़ाल अस्सब्रु वस्समाहतु क़ाल क़ुल्तु अय्युल इस्लाम अफ़ज़ल क़ाल मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही क़ाल क़ुल्तु अय्युल ईमानि अफ़ज़ल क़ाल खुलुक़ुन हसनुन क़ाल क़ुल्तु अय्युस सलाति अफ़ज़ल क़ाल तूलुल क़ुनूति क़ाल क़ुल्तु अय्युल हिज्रति अफ़ज़ल क़ाल अन तहजुर मा करिह रब्बुक क़ाल फ़क़ुल्तु फ़अय्युल जिहादि अफ़ज़ल क़ाल मन उक़िर जवादुहु व उहरिक़ दमुहु क़ाल क़ुल्तु अय्युस सआति अफ़ज़ल क़ाल जौफ़ुल लैलिल आख़िर रवाहु अहमद। आमर इब्न अबसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू